یو تابعی رالی او هغه صحابي ته شکایت وکړو وی زما شکایت دا دی چې زه ډېره مزدوریم کومه او زما کاروبار هم خروان دی خو قرض زما نه خلاصېږي د دې قرض خلاصولو دپاره ویل ما ته یو نسخه وښیوه هغه ورته دوه نسخې وښوستې یو ته د صحیح روایت نه ثابته کړه او یو ته د مجرباتو نه ثابته کړه دوه خبرې په دې باندې علما پوهېږي یو فضائل دسی د قرآن او د حدیث یا د ذکر چې هغه د محمد رسول الله د جبې مبارکې نه ثابت دی نګوي ورته دا خبره وکړله چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د الله پیغمبر په ما باندې قرضونه دي دا صحابي دي تابعي ته وایي چې دا تپوس ما د پیغمبر نه کړی و چې په ما باندې قرضونه ډېر دي د الله رسول د دې د خلاصولو ذریعه نو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دا دوا وښودله چې د ورځې او د شپې دا دوا ډېره کوه چې یوې دا دوا وښوستله اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک دا یاد کړئ د خپل علماو نه چې قرضونه د باندې الله رب العزت بیړه کوي صحابي وایي ما ته رسول الله وفرمایل چې د غره عمره قرضونه د باندې الله بیړه کوي وایي ما چې په دې عمل شروع کړ الله زما ټول قرضونه پوره کړه قرضونه به خلاص د الله پیغمبر په حدیث مبارکو کې او د هغې په اقوالو کې فائد دي دنیایي هم فایدې دي او اخروي هم دي او درېیمه مې ورته وویله چې په دې صورت مې تجربه کړې ده چې زه کله کور ته ننوځم یا د کور نه راوځم نو زه 3 کرتې سورت اخلاص وایم څو کرتې 3 کرتې زه سورت اخلاص وایم نو الله رب العزت زما قرضونه د هغې په وجه باندې څه کړله ډک کړله او پوره